یو سړی و د جومات مؤذن و بانګونه به یې کول خو هغه زمانه کې لو سپیکر نه و د جومات اوچت ځای ته به خطا و د هغه ځای نه به اذان کو د دې جومات اخ ته د یو یهودي کور و نو دا چې یو ځل ختلی دی بانک ته چې کله یې وکتلو نو په دې کور کې یوه زنانه یو جینۍ ولیدله د مؤذن چې د اذان کوو به د دې نظر یې بار بار بیا وکړو چې دې زنانه ته بار بار نظر وکړو عیسیان او یهودیان دوی خو پرده نه کوي دا پرده خو په دنیا کې د مسلمان عمل دی یهود پردې نه کوي نه نسوارا پردې کوي نه روسیان پردې کوي نه چینیان پردې کوي خو چې دا بار بار نظر یې دې ښځې ته وکړو نو اړه کې د دې زنانه مینه پیدا شوه محبت یې پیدا شو د جبانګ نه پس بس ټینګ نه شو کور ته ورغی په دروازه ورننوت دا ښځه ورته وایي څنګه داسې راننوتلې خانه کوم ځای نه راغلې نو دی ورته وایي بانګ مې کولو ته مې ولیدلې ستا د بدن ښایست الله زما په زړه کې مینه واچوله دې ته یې پرې نه خوم چې زه مونځ وکړم بس همدې ډایرکټ رالم دا ښځه ورته وایي چې اراده دې څه ده وایي نکاح کول ته خو بې واده چې نه بس نکاح وکړه او ورته وایي ته مسلمان یې زه یهودي یم موږ یهودي یو یهود مسلمانانو سره نکاحونه نه کوي او نه مسلمانان د یهودو سره نکاحونه کوي ما به چرې زما پلار تا ته حواله نه کړي پلار یې راووته مطلب دا چې د سړي نه مونځ پاتې شو اوس مسله د نکاح شوه نو دا سړی ورته وایي زه به یهودیت قبول کړم که نه خو ما سره نکاح یهودیت به قبول کړم نکاح راسه وکړه نو چې کله دې سړي ولید دا سړی خو یې پېژانده لکه ګاونډ دی کلی دی لکه مخکې چې دلته مسلمانان او هندوان مخلوط اوسېدل زندګي وه خو داسې اوس هم هلته ده او دا همغه زمانه وه چې مخلوطه زندګي وه سړی پېژني خاندان یې پېژني د دنیا مړی ژوندی ورسره دی دا پلار یې راضي شو چې پلار چې راضي شي چې سړی یهودي کېږي بلکل یهودي شرط لور دله درکوم دله ورکړه چې کله بره چت ته وخته د پوړو نه بره سترګې تورې شولې را پرېوته چې لاندې را پرېوته نو ورمېږې مات شه نه خدا سے ملاو نه وي سارې صنم نه یې در کې رهی او نه و در کې رهی حقه چې سټې مات شه په حقه ځای مړ شه تاسو وګورئ انجام د حال ته یو سړی دی مؤذن دی بانګونه کوي بانګ یې کړی بانګ دی د بانګ نه پس حالات مخې ته وترالل پیښ نبی کریم علیه السلام وایي داسې د یو وخت را روان دی د فتنې ماښام به کور ته سړی راځي مسلمان به چې سهار د کټه پاڅېږي کافر به او چې سهار د کټه پاڅېږي مسلمان به چې ماښام راځي کافر به تاسې ګورئ نن موږ سره دونه موبایل پیدا شو دغه موبایل که په کټ کې پروت ته امریکا میلاوی شي دغه موبایل باندې ته د دنیا کم ملک نشي میلاولی په دغه نمبرونو باندې د تعلق پیدا کیږي قادیانت پې جوړیږي یهودیت پې جوړیږي اسلام نه پې سړی وځي مسلمان پې جوړیږي تواني کیږي په دغې موبایلو باندې جوارې په دغه موبایلو روانې دي پاکستان بیا ګټي او انډیا بیا ګټي راځئ په دې باندې میچ دی او سبا ده او زموږ پې نن جواري ده سبحان الله سبحان الله په خدای یقین وکړه چې انسانان د عربونو روبونه خلاص شو چې داسې حال پې راشي نو ماښام کافر شي الله دې زمونږ او ستاسو اخره خاتمه په ایمان وګرځوي دا سوال د الله نه ډېر کوه ډېر سوال کوه چې خدایا عاجز یم الله کمزور یم خدای اړه مې هم کمزوری دی الله ارادې مې هم کمزوري دي خدای قدمونه مې په اسلام کې مضبوط کا خدای ثابت قدم مې کا خدای د دې نه پس مې هلاک نور نه کړي په دې خبرو باندې الله زما او تاسو ټول عمل الله نصیبونه الله ګناهونه معاف کړي صغایرهم الله معاف کړي کبایرهم الله معاف کړي برحمتک یا ارحم الراحمین سنت